د وړې دمې نه پس بیا ځیرو ستاسو په خدمت کې د شماره وتې د بې شماره ګرځي ستا لیوني په هره لاره ګرځي او زما وطن څه عجیبه وطن دی د کار سړي پکې بیکاره ګرځي. د محترم پروفیسر اقبال شاکر صاحب سره مشغولیږو. شاکر صاحب دا راته ووایه چې یاره یو شاعر چې دی نو هغه په معاشره کې څه کردار ترسره کولی شي او بله دا ده چې یاره مونږ اورو چې یاره په پښتو کې چې یاره دا کوم شاعران دا ډېر فضولیات لیکي او هغه نن تاسو وګورئ چې یاره هر څه ولیکلی شو د دغه خلکو په نوم باندې څه پیغام ورکوئ؟ رسا صاحب دا ډېر زیات دغه سوال دی، ډېر لږ په تفصیل سره به جواب غواړي. په دنیا کې چې څومره هم سیاسي تحریکونه چلیدلي دي او د وطن او د قام د خیر ښېګړې کارونه شوي دي، نو دغه تحریکونو کې ادب او شاعرۍ ډېر لوی کردار ادا کړی دی. زه به دا ووایم چې د پیر روښان بابا په دور کې څوک ورته مذهبي تحریک وایي، څوک ورته سیاسي تحریک وایي، خو د هغه وخت مشهورو شاعرانو مرزا خان انصاري صاحب او دولت لواڼي صاحب او نور دغه چې څوک ملګري هغوی ډېر لوی کردار ادا کړی دی. خوشحال بابا په خپله یو سیاسي تحریک خو د هغه سره د هغه د کورنۍ او د هغه د ملګرو شاعري او د هغې ادبي خدماتو دغه تحریک وړاندې بوتلی دی. دغه شان مونږ که راشو د خدایي خدمتګار تحریک ته او د باچا خان دغه لویې فلسفې ته، نو دغه وخت کې هم شاعرانو او ادیبانو د دغه تحریک په وده کې او د دوی په وړاندې بوتلو کې ډېر لوی کردار ادا کړی دی. نو د شاعر د اهمیت نه په سیاسي طور هم، په معاشي طور هم، په معاشرتي طور هم هیڅ انکار څوک نشي کولی. خو اوس به مونږ راشو د خپل دور ته. زما په خیال سره چې شعر په خپل ځای اوس هم مقدم دی، خو پخوا د سوشل میډیا سره دا یو چل وشو چې د عباسي صاحب یو شعر ماته یادېږي چې دوی هر منزل ته په لنډو د رسېدو قایل دي، پښتانه ځکه په سمسور پټي کې لار وباسي. رسا صاحب او ګوهر صاحب او شاکر د 13 کالو نه زیات جدوجهد کړی دی او کار یې کړی دی او په دې ځای باندې ولاړ دی. اوس یو ملګری به 2 کاله او 3 کاله او یا 4 کاله کېږي او هغه به راپاڅېدلی او هغه به د رسا صاحب نه په صحافت کې هم ځان مخکې حسابوي او ځان به دې په شاعرۍ کې هم مخکې حسابوي او هغه به ورته ډوسه ښکاري هم نه. زما په خیال سره دا رجحان چې دی یا دا رویه چې ده، دا خوی چې دی، دا ښه خوی نه دی. زما په خیال د خپل نمبر انتظار کول چې څومره سړی دی، یاره ما ته خو ځان معلوم دی چې زه څومره سړی یم، او زما په خیال داسې هر سړي ته ځان معلوم دی چې دی څومره سړی دی. نو د نن شاعر ته زما دا یو پیغام دی چې د خپلو مشرانو شاعرانو عزت دی کوي، او که دی مشر دی نو د خپلو کشرانو سره د مینه او محبت کوي. حسد، بغض، کینه دا ټول روحاني بیماری دي. د دې نه الله پاک مونږ وساتو. اول زه ځان یادومه، بیا به نور یادومه چې کله زمونږ په قول او زمونږ په فعل کې تضاد نه ختم شوی، نو زما شاعر هغه مقام نشي موندلی، یا زما شاعر هغه مرام او مقصد ته نشي رسېدی چې کم مونږه حاصلولو کوشش کوو. زه تاسو وړاندې دی نو شاعر خپل کردار هله ادا کولی شي چې د ده په جذبه کې صداقت وي، د ده ادبي تنظیمونو سره تړاو وي او د هغې نه زده کړه کوي او ستاسو په شان د مشرانو سره ناسته پاسته کوي. نو زما په خیال د شعر او د شاعر حیثیت په معاشره کې د ملا د هډوکي په شانته دی چې دی، نو ډېر لوی کردار ادا کولی شي. شاکر صاحب د خپل چاپ کتابونو په حواله باندې لږ ذکر وکړئ او بل کتاب دپاره څه تیاري شروع ده که نه؟ رسا صاحب داسې ده چې د شعر او بیا د شعر کتاب او دا د شاعر ارماني، نو ما په کال 2003 کې زما کتاب کودري چاپ شوی و او تر اوسه پورې هغه کتاب 4 ځله چاپ شوی دی. او چاچا کریم بخش ایوارډ په دغه وخت کې ډېر لوی ایوارډ و، هغه یې اخیستی دی.
نورم مختلفو ځایونو کې دغه شانته وروسته په 2014 کې زما کتاب ریدي رنګي اوبه چاپ شوی دی هغه کتاب هم 4 ځله چاپ شوی دی او زما په خیال سره یا سبا یا بل سبا به راورسي چې هغه 5 ځل چاپ شي او زما بل کتاب چې ما ول نوم خوښ کړی دی چې ملګرو سره خو می صلاح هم نه کړی زما د سلام ملګری خو رسا صاحب تاسو یې ګوهر صاحب دی بختي روان عمر خیل صاحب دی عباسین صاحب دی ناصر امین صاحب دی سالک صاحب دی سعید صاحب دی نو که فرض که ملګرو را سره وکړو نو ما د خپل روان کتاب نوم چې دی نو هم تبه می جانان یې نوم یې ښودی دی زما د غزل د مصري یوه ټوټه ده یو بل خبره اساسي ضروري کول غواړم سوشل میډیا چې کم چینلز او کم ملګري د بټخیل او د ملکن زموږ د اکټیویټي ستوري سماجی اکټیویټیز او ادبي او سیاسي اکټیویټیز شیر کوي زغه ته ډېر زیات په درنه سترګه باندې ګورم او دا غینم دا توقع کوم چې په ولس کې د هایپ خورولو کوشش نه کوي مثبت خبرې ډېرې زیاتې دي د مثبت خبرو خورولو کوشش دی کوي او په دې حواله سره لکه پاک ټي وي چې دی نو زه د دې کار چې دی نو ډېر په درنه سترګه ورته ګورم چې ستاسو په چینل کې ډېر سنجیده او ډېر ټیک ټاک بحث کېږي او د خپل قام د ادبي او سماجي هلو ځلو په حواله سره دا چینل چې دی لکه زه یم چې نورې چینل دي د دې چینل پیروکاري وکړي او دا چې په کوم انداز کې روان دی نو دغه شان دي نورې چینلې هم خپل کار لکه په ولس کې خو مقبولې دي خو چې سنجیده فکر او سوچ ولس ته راوړاندې شي نو ډېر ښه به وشي ډېره زیاته مننه رسا صاحب شاکر صاحب زړه خو نه غواړي ځکه چې یاره ستاسو ډېرې خوږې او ګټورې خبرې دي شاکر صاحب تاسو ته ویلې مې چې یاره تقریبا 10 کاله د دې خبرې وشولو یو تحریک غونډه کې مونږ چلولو خبره کوم په ظفر پارک کې د کمیونټي هال په هغې باندې کار ولاړ دی او تاسو ته به علم وي چې یاره زمونږ ډېرې ادبي هلې ځلې لکه د هغې نه متاثرې ځکه چې یاره مونږ غوښتل چې یاره دغه جوړ شي او نو په دې حواله باندې تاسو پکې خپل رول هر وخت پلی کړی دی او اوس په هغې باندې کار ولاړ دی څه غوښتنه کوئ چې د حکمران ډلې نه رسا صاحب دا ډېر زیات اهم سوال دی لکه مونږ چې د تېرو 13 کالو نه کمې سرګرمۍ کړي دي نو چې مونږ خپل بلنلیک لیکلی دی نو مونږ په هغې د پاسه لیکلي دي چې زمونږ غوښتنه او کمیونټي حال جوړونه او بیا زمونږ په یو تقریب کې چې همایون خان د پاکستان پیپلز پارټۍ اوس د صوبایي صدر دی هغه وخت کې زمونږ وزیر خزانه و زمونږ د حلف بردارۍ تقریب و د خوشقسمتۍ نه هغه وخت زه هم صدر و ما د صدارت حلف ورته و او همایون خان اعلان وکړو چې دغه شانته کمیونټي حال زه تاسو له جوړوم زه د همایون خان او د پاکستان پیپل پارټۍ دغه قدم چې دی نو زه د ډېر په درنه سترګه باندې ګورم حالانکې دغه وخت سره ډېر مخالفتونه وشو حنیف خان زمونږ د دې خاورې اتل دی د دې خاورې دپاره یې کار کړی دی نو که د دغه اتل نوم پې کېښودی شو نو خبره دا وشوه چې د بل حکومت راغی ټیکنیکلي پې موږ نه پوهېږو چې دا کار ولې ولاړ دی په دې باندې زه هم نه پوهېږم رسا صاحب ته هم نه پوهېږي زه د دې شیشې په ذریعه باندې د صوبایي حکومت نه د وزیر اعلی صاحب نه محمود خان نه او د خپل زمونږ شکیل خان نو په دې چینل په ذریعه زه د شکیل خان نه دا مطالبه کوم چې هر قسمه ټیکنیکلیټي یا ټیکنیکل خبره پکې هغه ټیکنیکل خبرې دي شاته کې سپیشل فنډز دي د پاره دغه کې دا اثر که شکیل خان وغواړي او جنید خان وغواړي نو دا کولی شي خو پته نشته چې څه مسله ده نو دا زمونږ ټي وي د کتونکو رسا صاحب ستاسو دلته هم تشریف راوړی دی او ما له مو دومره عزت او مقام راکړو زه ډېر زیات شکرګزار یم ستاسو دا دوه څلور شعرونه ستاسو سره شریکوم دی به د یو غزل ویم رسا صاحب چې د زړه د درد پوره قیمت براله چا راکوو د زړه د درد پوره قیمت براله چا راکوو یو خوږ احساس د محبت براله چا راکوو او هغه سړی د مصلحت په بند کې هم بندي شو هغه سړی د مصلحت په بند کې هم بندي شو هغه سبق د بغاوت براله چا راکوو هغه سړی او زړه راته وي چې خپل کتاب
د محبوبې په نوم کم زړه راته وی چې خپل کتاب د محبوبې په نوم کم زړه مې کېدو ولې جرأت به راله چا راکوو زړه راته وی چې خپل کتاب د محبوبې په نوم کم زړه مې کېدو ولې جرأت به راله چا راکوو او که ستا د مینې لیونتوب زما په زړه کې نه وی که ستا د مینې لیونتوب زما په زړه کې نه وی ستا د ښایست سره نسبت به راله چا راکوو که ستا د مینې لیونتوب زما په زړه کې نه وی ستا د ښایست سره نسبت به راله چا راکوو او شاکره ما که د پښتو لمن نیولې نه وی شاکره ما که د پښتو شاکره ما که د پښتو لمن نیولې نه وی دا احترام او دا عزت به راله چا راکوو او یو بس نور شعر تر نور شعر کوم رسا صاحب چې لمحه لمحه قدم قدم د ژوند عذاب خرڅوي لمحه لمحه قدم قدم د ژوند عذاب خرڅوي چې دا دنیا خلق په کم حساب کتاب خرڅوي لمحه لمحه قدم قدم د ژوند عذاب خرڅوي چې دا دنیا خلق په کم حساب کتاب خرڅوي او څنګه سوداګر دی د بازار د نرخ نه دی خبر څنګه سوداګر دی د بازار د نرخ نه دی خبر څومره په کم قیمت په مونږ خپل ثواب خرڅوي څنګه سوداګر دی د بازار د نرخ نه دی خبر څومره په کم قیمت په مونږ خپل ثواب خرڅوي او د دې نه زیات د پسرلي بې قدري څه کیدی شي د دې نه زیات د پسرلي د دې نه زیاته د سپرلي بې قدري څه کیدی شي د دې نه زیاته د سپرلي بې قدري څه کیدی شي ته ورته ګوره دا ګلاب چې دا ګلاب خرڅوي د دې نه زیاته د سپرلي بې قدري څه کیدی شي ته ورته ګوره دا ګلاب چې دا ګلاب خرڅوي او دومره نشه یې کړم چې لاړمه بېوسه یې کړم دومره نشه یې کړم چې لاړمه بېوسه یې کړم زما نشه به اوس په ما باندې جناب خرڅوي او چې څومره خلک پې مري هیڅ حساب کتاب یې نشته چې څومره خلک پې مري هیڅ حساب کتاب یې نشته خو خپل کالتوس دغه سړی ښه په حساب خرڅوي چې څومره خلک پې مري هیڅ حساب کتاب یې نشته خو خپل کالتوس دغه سړی ښه په حساب خرڅوي او شعر دی بالکل د نوي حالاتو سره دی چې مونږ چې په چا باندې د څومره روپو تیل خرڅوو مونږ چې په چا باندې د څومره روپو تیل خرڅوو هغه په مونږ د هغې نه زیات شراب خرڅوي مونږ چې په چا باندې د څومره روپو تیل خرڅوو هغه په مونږ د هغې نه زیات شراب خرڅوي او شاکر د مینې په مفهوم او په معنی پوهیږي شاکر د مینې په مفهوم او په معنی پوهیږي شاکر په بره بازدره کې خپل رباب خرڅوي شاکر د مینې په مفهوم او په معنی پوهیږي شاکر په بره بازدره کې خپل رباب خرڅوي خوږو کتونکو یقینا چې نن بس تاسو د شاکر صاحب سره دغه خبرې اترې تاسو واورېدې خوښې شوي به وي او انشاءالله او جانانه د خپل کلي رقیبانو ته دې وایه چې ژوند وي نو راځي به څو ځله لیونې مونږ یو خلک یو هر وخت کینو انشاءالله ډېر زر به بیا یو ځل د شاکر صاحب سره یینو د شاکر صاحب کتابونه کودرې او ریدي رنګې اوبه دا چاپ شوي دي او تمه لرو شاکر صاحب بل کتاب را روان دی که نه انشاءالله کار پې روان دی انشاءالله کتاب کار پې روان دی تر بل پروګرامه پورې د پروګرام کوربه محمد رسول الله سره د جان علي سالارزی اجازت غواړي ښاد آباد او خوشحال